او زمون ستاسو د نوجوانان اسلام د زړونو درکن حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیہ امیر JUI ضلع منیر او نائب امیر KP کے تا درخواست کوم چې هغې راشي او دې مجمع ته چې کوم دی مخاطب شي حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وشوق محبت قولوا يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم صدر مجلس اور محفل کی تشریف فرما جمعیت علماء اسلام تحصیل خدوخیل امیر حضرت مولانا ابرار اللہ جان صاحب، جمعیت علماء اسلام تحصیل مندن امیر حضرت مولانا مفتی زرین شاہ صاحب، جنرل سیکرٹری قاری ماجد حسین صاحب، محفل کی تشریف فرما ډیر اکابر بزرگان علماء کرام، مدرسہ قاسم العلوم محتمم جناب مولانا معتصم باللہ صاحب، دیغی برادر مولانا کفایت اللہ صاحب، دیغی سرا نور ملگری اساتذہ کرام طلباء عظام او مولانا معتصم باللہ صاحب استاد حضرت مولانا بحر الحکیم صاحب. اور محفل کی تشریف راوڑن کو د مختلف کلو بالخصوص د کوگا سره تعلق لرونکو ډیرو معززو مسلمانانو ورونو، ما اوس په دې ناسته کې سوچ کوو ما وی د کوگا لپاره د چا دعا داسې قبول شوې ده چې هر طرف ته ترنه د قرآن کریم د تلاوتونو باغ و بهار الله رب العالمین مقرر کړی دی. د کوگا کلي ته کو په دې طرف ورننوځي نو د الله د رحمت د فرشتو دا مرکز دا د دې طرف نه پروت دی. کلي ته کو منځ ته لاړ شي نو زمون هلته د نورو علماء کرامو د هغې د خوړ په غاړه مدرسه د دې طرف ته د خوړ نه هغه پورې طرف ته مدرسه وګارۍ طرف ته ځي نو جنازګاه کې چې کوم دی نو مدرسه گویا کې د کوگا دا کلی صبح و شام د الله د قرآن د تلاوتونو په منځ کې محصور دی. او دا ستاسو دپاره ډېر لویه د سعادت او د خوشقسمتۍ خبره ده چې نن ستاسو په کور کې الله رب العالمین د قرآن کریم تلاوت کوونکي بچي پیدا کړه. په دې علاقه باندې په دې پوره چمله کې زما د معلوماتو مطابق د مولانا معتصم باللہ صاحب والد صاحب حافظ صاحب صابر صاحب دا واحد حافظ قرآن او نن به هغې قبر ته الله رب العالمین دومره خوشحالۍ لیږلي چې د هغې کومه سلسله و الله رب العالمین هغه سلسله برقرار وساتله. نن به په هغه باندې د هغه په قبر کې الله اختر راوستی. ځکه د بچو دعاګانې او د بچو اعمال صالحه الله رب العالمین د مور او پلار قبر ته د هغې روح ته رسوي. بشرط د دې چې مونږ په خپلو بچو کې داسې خلک پاتې کړو چې هغه مونږ ته دعا کوي یا د دعا کارونه کوي او یا هغه نیک عمل کوي، هغه عبادات کوي، نو هغه عبادات
د هغې هغه خوشحالۍ به الله رب العالمین زمونږ او ستاسو په مړونې باندې قبرونو ته بیا رارسوي. دنیا غرور واسم تېرېدونکې ده. د رزق د کمۍ د وجې نه تر اوسه لا څوک مړ نه دی د لوږې د لاسه. رزق ورکولو وعده الله رب العالمین کړې ده. موږ ورله اسباب لټو حلال د خپل ذهن او د فکر مطابق. زما محترم ورونو، زمونږ لوی ژوند د آخرت دی او زمونږ هغه د آخرت لوی ژوند چې زمونږ ښایسته کېږي هغه به زمونږ او ستاسو د بچو په اعمال صالحه او د هغې په دعاګانو باندې ښایسته کېږي. الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا نفسه والفصيلة والدرجة الرفيعة والناس مقام محمدا وارزقنا شفاعته في الميعاد. زما محترمو، دیو جنا چې کله د الله نه د اولاد سوال کوئ نو د هغې سره صالحه ټکې خامخا لګوئ. خدایه صالحه اولاد راته رانصیب کړه. هغه اولاد چې د هغه د وجې ستا دنیا هم د عزت او د سکون شي او ستا آخرت او قبر هم د عزت او د سکون شي. د نافرمانه اولاد نه هغه خلق ډېر ښه دی چې چاته الله اولاد نه یې ورکړی. د کوم اولاد د لاسه چې ته بېعزته کېږې، ته کړېږې، ته په تکلیف کېږې، ستا دنیا خرابه شوله، ستا قبر د اولاد د لاسه خراب شو، ستا حشر به په آخرت کې د اولاد د لاسه خرابېږي. تا به ډېر څه کړي خو د خپل اولاد صحیح تربیت به دې نه کړی او د هغه ټول ګناهونه به ستا په غاړه کې الله وبال جوړ کړي د محشر په میدان کې. دې وجې نه اولاد دعا چې غواړئ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، خدای اولاد راته راکړه کریم الله، خو پاکیزه اولاد راته راکړه، صالح اولاد راته راکړه چې هغه زما د سترګو یخوالی وي، زما د بېعزتۍ او زما د بدنامۍ او د بېارامۍ سبب نه وي. د الله نه د خپلو بچو دپاره دعا ډېره غواړئ. خو د چا اولاد شته وایي ورته وایي بچیا ستا پلار څوک دی، ته د چا نه پیدا یې؟ نو هغه ماشوم ورته جواب ورکوي چې زما پلار راعي الظأن، دا شپونکی دی، ته نه یې. خلک حیران شو. ماشوم د مور په غېږ کې په دومره وړوکوالي باندې، دا خو کرامت دی. دا ماشوم هم ولي دی، دا جویج دا هم ولي دی چې د ده پاک دامني الله رب العالمین د هغې کې په یو ماشوم باندې وکړله. جویج خو پوه شولو چې تهمت په ما باندې ځکه ولګېدلو چې ما ته مور خیره کړې وه. دا د مور د یوې خیرې د وجې نه زه په علاقه کې بدنام شوم، خو بیا هم الله رب العالمین زما لاس وساتلو او د دې زنانه په غېږه کې ماشوم چې د خبرو نه دی. علماو لیکلي دي 3 ماشومانو هغې په زانګو کې خبرې کړي دي. یو
هغه ماشوم چې د دې جوړښت صفایي او پاک دامني